خیبر کې چې کومه واقعه روانه ده او د پی ټی آی چې کوم 9 مې واقعات شوي دي په دې باندې څه لږه غونډې خبر کوم. د پی ټی آی سره 9 مې واقعات چې کوم شوي نه هغه ورته پلانینګ جوړ شوی او 9 مې کې چې کوم واقعات شوي د پی ټی آی ول غریبانو سره نه هغه ورته پلانینګ جوړ شوی او اوس چې په خیبر کې کوم حالات جوړ دي هغه به ریاست د خپل لاسه جوړي. موږ پر امن خلک یو موږ پر امن خپل جرګه کوو. جرګه چې دا زمونږ روایت دی زمونږ په علاقه کې په قبایلو کې مشرانو کې پښتنو وطن چې څه قسمه مسله راشي نو دیو جرګه کوي یا مړی وشي یا علاقه ونیولی شي یا هر قسمه مسله راشي دیو جرګه کوي. بیا دا دغه پر امنه جرګه ده. هیڅ قسم د پاکستان ریاست ته د دې نه خطره نشته خو د پاکستان ریاست د خپلو شاته کړو د وجې نه یریږي او په دې باندې بار بار کرکډاون کوي. ریاست ته بیا موږ وایو چې تا ته هیڅ قسمه نقصان نشته دی. دا د پښتنو یو روایتي جرګه ده او هغه خپله جرګه به کوي او اوس دا جرګه چې ده دا د سر په بدله شوې ده. اوسه پورې موږ به جرګه کوله او اوس د سر په بدله شوې ده. اوس که تاسو دا جرګه نه پرېږدئ نو پښتانه چې دي دا به ټول دقه ځای ته راټولېږي. مخکې که اوس مثلا تر 20% خلک راتله اوس به 80% خلک راځي. د دې نه به خلک به نور به هم سیوا کېږي ډېرېږي به مضبوطېږي به. ولې دا ملک او پښتانه نور ولې وژنئ؟ تاسو خو د 75 سال نه سراسر د پښتنو وژنه کړې. په 75 سال کې په 100% کې 100% پښتانه مړه دي. د ریاست پاکستان ریاست چې جوړ شوی د هغې نه بعد ټول پښتانه مړه دي او هغه هم د خپله لاسه مړه دي. او په دې جرګه باندې چې څه قسمه حالات رال نو ریاست به ذمهوار دی. د دې به ریاست واضحه ذمهواري چې هر قسمه حالات یې وکړه یا که د پښتنو د طرف نه ریاکشن وشو نو هم به ریاست به ذمهواري حکومت به ذمهواري.